زندگی جوړیږي کو نه جوړیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله حضرت فاطمه رضی الله عنها نکاح وشو د حضرت علی رضی الله عنه سره، نو د کارونو تقسیم یې وکړو چې د کور څومره ذمہ واری ده دا به خزه یعنی حضرت فاطمه رضی الله عنها دا هغې په ذمه به وي، او د کور نه بهر چې څومره کارونه دي هغه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ادا کوي. ګوره فاطمه رضی الله عنها خاتون جنت ته د جنت خوشخبری وته په دنیا کې ملو شوې ده، د ټولو د جنتیانو ښځو سرداره وي، هغې باندې ذمہ داري ورواچوله چې دا به کې غټه مسله زموږ په کورونو کې څه ده چې نوې جینۍ راشي دا کار نه کوي، ډزه غپه در اخره کې تر دې پورې چې طلاق واقع شي دا کار نه کوي. ستا د کور په مزاج لا پوی نه ده، په کلار به پوهېږي، او هغه په داسې عمر کې راواده شوې ده چې ته اوس د دې نه د 40 سال او د 50 سال د ښځې تجربه مه غواړه، الله نه پوهه ده دا به ته په طریقه باندې پوهې. دا ښځه دا د انسان د ګسې پختۍ نه پیدا شوې ده، ګسې پختۍ نه، او ډاکټران به دې خبرو پوهېږي دا ګسه پختۍ چې ده دا کږه وي، کږه دا ښځه فطرتي کږه ده، کږه د دې د سیده کولو نبی علیه السلام فرمایل د دې د سیده کولو کوشش مه کوه، ما ته به کې خو سیده به نه کړي، دې سره په چل ول باندې وخت تېری. بعضې زمونږ پښتون وي دله به یې داسې سیده کړمه چې دا چل به وکړم دا چل به وکړم، نه 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 سیده کولو سره به ماته کې نور هم خراب شي، ضد ونیسي. ښځه ګورې ناقصات العقل والدین، دین هم ناقص دی عقل هم ناقص دی. دین یې ولې ناقص دی؟ په مونږ سړو باندې پوره میاشت مونځونه یې کوو او ښځو باندې هره میاشت کې ماهواري راځي، په دې کې دې ته مونځ معاف دی، کم از کم 10 دن، بعضو ښځو ته زیات دی. نو ګوره نیم په نیمه هره میاشت کې دا 11 12 15 پورې ورځې چې څومره دي دا د دې په ناپاکۍ کې تېرېږي، هره میاشت کې نو نیمه زندګي په دې ناپاکۍ کې تېرېږي. نو دین هم ناقص دی، روژې به هم بیا نه او عقل یې څنګه ناقص دی. د شریعت دا اصول دی چې کله ته عدالت ته لاړ شې تا نه ګواه طلب کړی شي نو 2 سړي دا به ګواهي ورکوي، دا اصول دي. یا یو سړی 2 ښځې، د یو سړي په مقابل کې به 2 ښځې ګواهي ورکوي. ښځو باندې هیر او نسیان ډېر زیات راځي، نو کو یو نه هېرېږي بل به ورته یاد دهاني کوي. نو عقل هم ناقص دی، دین هم ناقص دی، او بیا ته مونږ دونه لوی امیدونه ساتو. بل د کور د اصلاح دپاره ښکلی شرط د شریعت د اصولو موافق د کور مشره به د کور مشري به ښځې ته نه حواله کوي، د کور مشري به په خپله کوي، مشوره ترې اخله، خفه کوی ما. بعضې زنانه کو د ما بیان ور یا به چې نن څه چل شوی په مولوي صاحب باندې زمونږ خلاف لګیا دی. خو زمونږ په معاشره کې چې کم بګاړ پیدا شي دا زمونږ د خپل لاس نه پیدا کېږي. مونږ مشري ښځې ته حواله کړو خو ناپوهه ده، اخو به خامخا داسې حرکتونه کوي چې په کور کې به بګاړ پیدا کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل بهترینه ښځه کومه ده؟ من زوجة صالحه، نیکمله بیبي. نیکمله بیبي وایي څه ته؟ ان امرها